دکان دی د دوبیانو او کپڑے د لارسو کروڑی دم د لروڑی سکم روڑی دیتا اجیر مشترک ہوئے اجیر اشترک کے گا و اجیر خاص کے گا پاوش انا رحنما د نار ماهرو نو دیونی پا مزدوره او دا عن العاصر قسم قرلو یعنی دا غیم حلیف دیتا ہوئی چوبو بے روڑ رنگ بے پکی واچو او چی چابا شرکت کو په معاهده کې نټولو پکې لاسونه دن نکړه دا به د هغې قسمو نو دی د آل عاص چې دی حلیفو دا اوخان والا او درې لجې پس په غار ثور ته رارسېد هجرت کې څلور کسانو سید الکائنات او ابوبکر صدیق او عامر ابن فهیره غلام د ابي بکر او دا دلیل رهنما د مخکې جلب نیولو کافرو او حضور مبارک دی په باور کړو پناشنا لارو بمبوزي ځکه عام لارو ته کافران نه وتي شام دې ته اجاره مضافه وای زه تا نه کور علم پکاره خو یو میاش پس په پکې اوسېږم یا دکاندار نالم خو یو میاش پس په اوسېږم نه دا اجاره مضافه راواله لکه دې سړي ته وي ته به زمونږ لو خان دا اورې درې ورځې پس نو اجاره د درې ورځو نه پس مقرره کړه الله جهاد د پاره ځان له نوکر ونشي نو نوکري رواله خو ثواب یې نه کېږي جهاد له بوځې ځان سره نوکر ماله به ډوډۍ پخې ګلې به پخې ترکاري به پخې نو جهاد د هغه ثواب یې نه کېږي مزدوري وشوه الله یعلم نه امیه وای ما د حضور سره یو جهاد درتم په جیش العسره کې جیش العسره تبوک جنگ ته وای نو زما ښه عمل دا زما زیات قابل اعتماد عملو ما یو مزدور ځان سره نیولو یو سړي سره چک ولګاو نو هغه چې چک یې پې لګاو نو هغه ته لاس ګوته ترې راغ یعنې یو سړي د چا ګوته ورکړې وه هغه بل پې چک ولګاو نو ده ته دا ګوته راښکله چې راښکله د هغه غاښ یې وغورځاو اوس راته یاد دی چې کوم یو غاد و کوم یو مردود و نو بیا هغه چې چا غاښ غورځېدلو هغه لار حضور پاک ته لاړ وی صاحب پلانکي زما غاښ غورځولی ولې غورځولی وی ما پې چک لګولی چې چک ته پې لګولی و ښه بیا نه قال حسبوک ما فیدعو اصبعه فی فیک تقدمها قال حسبوک ما یقدم الفحل هغه به ګوته ستا په خولې کې پرېږدو تاسو به پې چکونه لګول لکه سام چې چک لګوي هغه به خامخا راوښکله نو په دفاع کې د یو سړی خوک نو ستا پته دعوه نشته غاښ ته ویلا یو سړی تا له دیکه درکړی او تا د ځان بچ کولو دپاره هغه له دیکه ورکړه او کندې ته پرېوت مړ شو پته هېڅ نشته بس ته ختې بل سړي دیکه درکړه او تا هغه راوغورځو نو هغه بس لا یو سړی پتا چاړه کیږي وای دی او ته په مخ کې په چاړه دی وو دا غوینه حذر دی لکه انسان تخله د خپل دفاع حق ورکړي د مال ساتنه د کور ساتنه د نفس ساتنه الله یو پکور سړی دروړې دو او داس د پیو کې بس مردار دی ستا خدای ته لاس کول او تو وشته بس مردار الله با من استاجر اجر فبين له الاجل ولم يبين له العمل که سړی یو مزدور نسی په مزدوره خو نیټه ورته وښیي او کار ورته ونښي دې ته اجیر خاص وایي ته به ما سره نوکرې کور کې به ما سره ډېره ښه ده خو دا ورته ونه وایي چې څه کار به کوې نو دې مستحق د اجر په حبس د نفس دی یعنې چې میاشتې پوره شوه د کاري لازمه شوه که کار یې کړي که نه یې کړی او یو اجیر مشترکي د چا دکانې کپړو او کپړې وینځي نو هغه مستحق د اجر علی ګرځي چې تا له کپړې وینځي او اجیر خاص مستحق د اجر په مودې او په حبس د نفس دی چې تا سره کور کې دی بس که کار دې پې وکړو که نه ځکه خدای پاک وایي انی اريد ان انکح احدى ابنتي هاتین علی ان تاجرني ثمانیه حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك دی کې اگر چې خارج کې معلومه و چې موسی علیه السلام باندې به څه کوي خو ورته هغه وایي ته به ما سره مزدوري کې 8 کاله خو که 10 کاله دې وکړو نو ډېره ښه ده
نو دی ورته ونوي چې سبا دا نه وایي چې انتر الغنم ګډې چې لیبر راله سره خو ما سره به نوکرې اته کاله والله على من ياجر فلان يعطيه اجرا اجر ياجر ومنه في التعزيه اجرك الله لك خلق تعزیت کی خدای دې اجر درکړي الله دی ګوره موافق د حدیث او د آیات باب دی یو سړی نوکرونی و په دې غرض چې مال دا دیوال دوکه دا دیوال لا کوک دی نو خیر دی لکه موسی او خضر علیه السلام چې هغه دیوال دا خسړي روخ موسی علیه السلام مرتبه جوړو دی ولا دا ډېر به خپل خلکو مزدوری بم پیغشته و قال لو شئت لاتخذت عليه اجر نو اجر روا وینا نو يريد ان ينقض فاقامه نو دا الفاظ په ورده با موافق د لفظ د حدیث دی ښا دا درونه چې دیوال هغه دیوال کې مزدور راواله چې را پریوتون کینو علی راواله نه کنه جوړوي کنه کور په جوړوي او آیات کې دا ذکرونو لفظ موافق د آیات ذکر کې په باب انا خضر او موسی علیہ السلام قصه سوزنه تیر شوی ده باب الاجاره الى نصف النهار یو نوکرونه چې نیمه غرمه پورې به مال کار کې نو دا وخت په مسله کې چې حضور مبارک مثال ویلو نو خیر دې د امر والا نوکری ضروري نه چې ما خامه پورې مال به غرمه 12 بجو پورې کار کې ډیر ښه انا کتاب المواقیت کې مونږ ویل حدیث ذکر کړی او یو کې د عمال نصف النهار پورې عمل ذکر شو بلکې د عمال صلات عصر پورې ذکر شو خپه مزدور دی مزدوری وکړو به مزدوری نه ورکه نو تاسو سره به خدای په خپل جګړه کوي زما په نوم باندې چا سره عهد وکي او به غدر وکي او هغه سړی چې اصل بنیادم خرڅ کړي او پیسې خوري لکه لور خور چې سړی خرڅي یا څوک سړی واقع وي 12 لک روپۍ راوړي دا ټول با اورون کې یو مزدور باندې مزدوری کې زموږ طرف ته خانان دي دوسان نو ډېر مزدوران چې دي د خپل همسایه خپل چاله مزدوري لم نه پریدي او مزدوری به د شپږو غنټو سره نور خلکو کار کوي هغه په 10 غنټې کار کوي نور خلک دیر شور کی اوله شل مقرر کی او غسیم ته به نشي کولای نه نو دا اربعه خانان ملکان دا د جهان غداران انا به حدیث د عمال ذکر کوي باب من استاجر اجرا فترك اجره فعمل فيه المستاجر یو سړی مزدور نیسی په مزدوره هغه مزدور خپل مزدوری پریدي او مستاجر مالک ته وای ا مالک داغه په مزدوري کې کار وکي او ګټه پکې وکي نو داغه د فائدې نه پاره نو ګټه راچاله ګټه د ټول د مزدور ده بیا غل درو کسانو د اصحاب الغار څه ذکر کوي ایو سړي مزدوري پرې خونه دین یک سړو داغه دانه د خپل پټي سره تو کړل نو بلکې الله زیات شنه به نور پټي ورته راک به نور زیات شنه پاک دانو کې ولا غوایان واغشتو امرای واغشتو ورته والا کړم نو لستول اسکاله پس هغه سړی را ایمان هغه خپل مزدوري راکې زما اجر ته ورته ایرونه دا غوانو دا بوساړه او دا اټاله ستاري ای ګوره ما پورې ټوکې مکه یا خود لګو دانو جګړه و یا دم وینا ټوکې نه کوم داستان خدای دغه عمل د وجنه اغینا ګټه څکړه دا توسل بالاعمال الصالحه انا په احادیثو کې په قران کې په اشخاص توسل نه راغله د خدای په اسماء او په صفاتو او په اعمال صالحه انا دا حدیث تیر شوی دی وای خیر لکه بیا برازي ته یو مثلا ویلو چې کله خامخل شیخ خدای به ثواب ورکړي دې سړي مور پلار حق دومره غالب او عظمت چې ماشومانو جړل او غیله نه ورکړي او با من اجر نفسه ليحمل على ظهره که سړی چا سره مزدوری کوي چې زه بدل پندیتوب کوم نو دا امر واره
حدیث کې راځي ثم تصدق منه بیا دا غین خیرات کوي مزدور صحابه کرام او مزدورې کول پندیتوب به کو او دا غین به خیرات کو د جهاد د پاره به چندې ورکول مدې ته دا وای حمال دا پندیت عربه کان رسول اذا مر بصدقه چې حضور به چندې اعلان وکړ نو بعض مرګرو بلار فیحاملو دبا پندیتوب کو په بازار کې فیصيب المدة مدانه به وګټلې ورو به له پچنده کې به واچول وان لبعض لمیات الکن او نن سبا د بعض سره یو لاک روپۍ فاغه سخاوت نشته پکې دا راوی ایمان راه الا نفسه دا یو لاک چې یاد کړی شي چې خپل ځان یاد کړو لکه صحابه به رسول مالدار شي انا اجر سمسا د دلاله کمیشن نواز کنه او روان سمسار دلال ته یو سمسرک دلالی نو اجر سمسار د دلاله اجر مزدوری روانه د دوه کسانو مینس کې صلح کې متصالحین وای مونږ در کې صلح کوو خو مونږ له بدا پیسې راکوي او د دواړو جانبونو علی نو دا روانه انا دا فقهاء نقل کړه ځکه حدیث کې سنو صراحتا وای ابن سیرین عطا ابراهیم نخعی حسن بصری دا فقهاء کرام وای بیاجر سمسار باسن د دلال مزدوره کې سنشتا چې ټګي پکینی او دروغی نه ویلې خدا اکثر دلالان دا موټر چې خرڅې زمکه بارګینونه وکي اپراپ دی ډیلران دا اکثر دروغجنې او ټګای نه دا موټر والا دا د الله سره کو دی په دلا کې زړه الله او ته وای ګوره دومره زمانه نو دلالی را کمیشن نواله خو چې معلوم ادوار طرف دروغ په پکې نه وي ټګي په پکې نه کې اکثر دا دروژنه او ټګانه انا مزدوری روانه په شریعت باندې کسبونه نه خوښي انا دا یو بل مسله ده یو سړی دلال له کپڑا ورکی دا مال کپڑا په دې خرڅه کا زیاتیستا زمون فقها وای دا نه دی صحیح عقد ځکه چې اجر معلوم نه دی زیاتی به څومره ته ملاوي نو که تنازع پکې رانه نو خیر چې سې کړی او که جګړه پکې رانه نو دلال بټولي پیسې مالک لور کوي او غلب اجر مثل ور کوي د رواج مطابق مزدوري دی ورته زمانه امه خدا شل زره په مالو پیدا کا پتا پسو خرڅ کړه دې په دې زره خرڅ کی نو 10,000 روپے وګټي پکې نو که جګړه پکې رانه نه مالک پر راځو نو خیر دی او که جګړه پکې رانه دا مالک دوکه شو چې دا خو ډېر قیمت وا نو قاضي با غل اجر مثل ورکړي ځکه اجل نه دی مال اجر نه دی مال وقال ابن سيرين اذا قال به بكذا وكذا فما كان من نفع فولك او بيني وبينك خدا شي په دې خرڅ کا هغه ته معلومي چې د خو په شل غشته دي او ورته وي په دې شي را خرڅ کا یا د شلو نه زیات چې په دې سو خرڅ کنه زما ستا په منځ کې ګټه شریکه نو دا روانه فلا باس به ذکر حضور مبارک ویل دي المسلمون عند شروطهم مسلمانانو معاملات به د شرط مطابق چې صراحتا نو نیوي په شرع کې انا ما ته د فقها چې کوم عقدونه بند غني نو هغه د دې وجنه بند غني چې جګړه پکې جوړيږي نو که جګړه پکې نه جوړېده نو خیر لکه سړی بچی د غوا یا د میخې چالور کې په نیمه زموږ وطن کې دا په نیمه ساته نو فقها دا منع کوي خو که لوی شو خرڅ یې کړو جګړه پکې جوړه نه شو نو ټیک او که جګړه پکې جوړه شو نو دا بچی ټول د مالک دی او چا ساتلی هغه به مزدوري ورکړي د رواج مطابق سم چرګ ورکړي زموږ وطن کې دا ښه د بچو بچی نیم ستا او بچی نیم زمان نو پته نه لګي چې بچی به څومره وړي خاص کوي ورکړي فلو لبا مخي تمن او شيري سړی باندې سي دبا ولا يكون له سمسارا ها مزدوری کول شي د کافر سره په دارالحرب کې او کول شي که ضرورت د کافرانو ملک ته تلاړې لکه لندن ته امریکې ته نو مزدوری کول شي هل یواجه الرجل نفسه خپل ځان مزدور کول شي د کافر سره په ارض الحرب کې
او که ضرور خدا سے کار کې به نه مزدور کېږي چاہے کې بے عزتی د اسلام راځي یا بے عزتی د شان د مسلمان راځي یا داسې کار وي چې هغه د اسلام خلاف استعمالیږي لکه اسلحه جوړوي او د مسلمان خلاف استعمالوي دغه اسلحه خانه کې ورسره نوکري مه کوه شرابخانه کې ورسره مه کوه د جوارو په ځای کې مه کوه سینماګانو کې ښځې کینولي کافران خرڅ کوي هغه مزدوري ورسره کوه چې د شرع په قانون کې روا وي ډرایوینګ ولا کوه ډرایوري د باغ څوکۍ ولا کوه کارونده ولا کوه د بچو سکول ته بوتلل کوه دا روان نو د په استفهام ځکه ذکر کې چې تقسیم علی الحالات ته اشاره کوي که حال داسې و چې د شرع بې عزتي پکې نه راتله نو کوه او که د شرع بې عزتي پکې راتله نو مه کوه خباب وای دا اجیر مشترک و دا روانه ویزل واروما او ما با اسلحه جوړولې مسلمانانو لمم جوړولې او کافرانو لا نو په آس په قرضه واغله مې چړې جوړې کړې تورې ما ته به قرض غوسته ما ته وی علی به قرض در کوم چې حضور باندې کافر شي ما وتا به خدای مردار کیو به بم جم دی شي او زبا کافر نشم وی خذبا مرګ نه پس جم دی کیږم ما وی او وی خال ته زمان بال بچ پیسې به یل ته بدرګ بس ماش ارباب و مالکو چودریو د ورته سویل نشو غریب سره خبر نه عرب او عاست قوم مش انا بدل خانان ډیر مرداري ما ته دلته شکایت راځي پلان کې خان ناغله کپڑے را نواشته وی دا نوکر ته راواله او پیسې درکوم زه پیسو په انتظارم بس لاړ شي موټر بوزي بیا راشي بل دکان له سودا کوي دا نوکر ته پیسې وروي خان ته وایي زه ورته نشم خانان چې دی مردار دا ډیر مردار خواره دی قسم دی هغه مسلمان چې وږي خرڅوي د دوی نه خرڅ او خلک دغه خلکو پسې روان دغه مردارو پسې انا زما دا خانان ملکان ډیر بدي شي ځکه دوی مرداري او قوم خرابوي دوی دی په حجرو کې ناست دي غلطې خبرې کوي قوم ورسره وخاندي وي صاحب بلې ډېره ښایسته خبره دې وکړه شمالي اتحاد والا ورته وویل دا خو ورته نشي ویلی چې سرکوزي داسې څه ووایي د دې وجې نه خانانو پسې عربۍ کې متل دی ویل اغنیا هم الاغبیا دا مالدار سړی ډېر زیات خامخلي خامخل ځکه کوي چې حجره کې ناست دي چاپېره خو غریبانان ناست دي مزدورکار نو دوی چې څه ووایي نو هغه او زمیندار وایي د یارې څه نشي ویلي صاحب ډېره ښایسته خبره دې وکړه بلې صاحب نو هغه دغه شان خامخل وي چې هغوی جوړې زه ډېر هوښیار یم خالص لقمان حکیم صاحب د خان ښځې ته د ټول کندي خلک ښځې بابي وایي وی چپ شی بابي دا ویلي زما ماما اخیلو په سر ډېرو کې ولاړ زه به لاړم هلته د خانې نظام وی دا خان بابي دا ویلي دی مای بابي دی دا کورونه خو په چارتده کې د غریبانانو خلکو هم داسې بنګلې شته بنګلو ته ګوري خان بابا دا ویلي په مازو ګړی کې یو خان هندو وجلی ځکه دوی نه به سودا واشته به نه ورکول تجارتونه د هندوانو په لاس نو د هغه مزدور نوکر پکې ګوی کې راغله عدالت ته چې پیش شو عدالت والا ورته وایي رښتیا وایه وی صاحب وجلی خو زما نیک دی خو زه ویلی شم وی وجلی خو زما نیک دی خو زه ویلی شم چې ده وجلی دی وی که نه وی خو هغه په خپل خیال کې نه وی وی وجلی خو زما نیک دی خو زه نشم ویلی نو نیک چې هر څه کار وکړي غریب چېرته ویلی شي نو دا ډېر ظالمان اله مردار خواره سره د وزیرستان کې ودا ملکان تل دغه نجیب له هغه بوله ټوپک ورکړو مشهده به مکال تم جلسې ورپسې وکړو خو سپکړه او دا ښځه هغه د مولیان هم تکړه دي پټکي وال یار یو سره تماچه او ټوپک که څوک لار کور بوله وسوځه نو بیا د یارې نه ما یې ځناورو تاسو خو د وزیرو د سپینه بدتر یې مثنوي کې یو قصه ده یو سړی
داسې په دشته کې کور جوړ کړ خو سپی تللی و غټ بالا څوکیدارۍ لپاره یو مسلمان غریب شوی نو هغه راته په کور نو څه سوال یې کړی د کور خاوند څلور ډوډۍ ورکړه او سپی ورپسې شو او بلا سپی و د یارې یو ډوډۍ ورغورځوله هغه یې وخوړه بیا ورپسې شو بیا د یارې بله ورغورځوله بیا ورپسې شو بیا د یارې بله ورغورځوله ځکه بلا ازمري خوري د کوچیانو دغه بیا هغه څلورم یې ورغورځوله چې ورغورځو بیا هم ورپسې نو دی ورته وایي یا بې حیا ستا مالک څلور ډوډۍ راکړې وې هغه مې درکړې اوس رانه څه غواړې وی خدای ورته هغه سپی ګویا نه کړه دا مثنوي کې دي ښه سپی بې حیا مه کوې زما د کور خاوند مجوسي دی او زه 8 ورځې په ما ناره تېره شي ما ته ډوډۍ نه ده میلاو شوې او زه چېرته بلې کوڅې ته نه یم تللی او تا باندې لږ تکلیف راغلی د خدای د دشمن کور ته ودرېدی وی دا سړی بې خوده را پرېوت دا مثنوي کې شابه نو ما دې ته وی یا د وزیرو ملکان د خدای دشمنانو لځې او سوال ته کوې ماله به مشهدی راکړي ټوپک به راکړي بیا به سال له یهودي که مشهدی در کولې بیا به هغه لځې او بل مردار راشي هغه به 3 درکوي بیا به هغه لځې نو خو چې چا ډوډۍ در کوله هغې پسې به دی نه ستاسو نظریه شته نه دین هم شته نه دی هلک الله دا به تلل که د علماو جهاد کې سمه حسنه شته دا دې وطن کې دا لیډران عبدالغفار خان دي بال بچه او کانګرسیان دا اوس هم مخالف دي او دا ملکان سپي مردار خوار شمه ولا مسألة ده ما يطاع إشاعة التوحيد والسنة على ورد موكل فالبريان حضرات ما يطاع في الرخية على أحياء العرب بفاتح الكتاب كدم واسع پچا او فاتحه کې پیسې والدا روانه وګوره بقې دې پکې ذکر کړی ما ته وی دی هر با موافق د حدیث دی مفهوم مخالف دا غینوي نو علی احیاء العرب وی د عرب په قبیله او فاتحه نو که عربی که غیر عربی که فاتحوی که غیر فاتحوی په دم پیسې غشتل په اتفاق د امت روا دي بلکې مخکې ورسره شرط کولم روا دي وبا ما یطاع فی الرقیة علی احیاء العرب که په دم کې پچا باندې عرب باندې دم واچو نو ورکول شي اوس د معلم اجر روا دی د امام روا دی د قاضي روا دی وقال ابن عباس ان النبي صلی الله علیه وسلم احق ما خصم علیه اجر کتاب الله دې دلیل کې پیش بهترین هغه شی چې تاسو په مزدوري اله دا خدای کتاب دی دا خدای په کتاب باندې دم واچو پچا مزدوری په اغشته شي خلک په دروغ والی په دروغ منترونو په دروغ چفونو نو تا خو د خدای په کتاب واغشته پرواصل دی واغشته وقال الشعبي سے وی لا اشترط المعلم معلم چې تعلیم کوي د قرآن وروتا نو شرط نګدي الا ان يطاع شيئا فيقبله او که چا ورکه د هدیه او د اکرام په شکل نو علی دی دا درېره کني مزدوري تعین امروال دینه معلومی که په یو سیس په عرف کې اومه غشته شي چې شرط نه وي وی که معلم له سوکور کې جامع ولا وروړو استاد پیسې ورکه خیر وقال الحكم لم اسمع احدا كره حاضر المعلم دا په شعبیرت کوي حکم ابن دغه وی عینا ما نه دی اورېدل په سلف صالحینو کې د یو کس نه چې د معلم تعلیم باندې مزدوری بند کړي تعلیم خو د قرآن او د سنت به وکړه هغه وخت وعطى الحسن 10 دراهم حسن بصری د خپل زوی استاد 10 روپے به ورکوله ولم ير ابن سیرین باجر القسام ابن سیرین وای که سرکاری قسام مقرری تولی نو تولی له مزدوری ورکول شي وقال کان دا یا کورونه صحت چې بعد خلک په قرآن کې پیسې والے نو په صحت کې داخله نو نه دی وی صحت وی رشوت تا رشوت باندې پیسې ورکول دا باندې دي تعلیم باندې نه او په دم نه ما کا یقال الصحت الرشوه فی الحكم یاکلون الصحت دا رشوت په حکم کې رشوت کې تفصیل لري وکانو یعطون علی الخرص او خارسین لبه مزدوری ورکولا
د باغ اندازه چې به ولګول چې دې کې څومره کیږي او خارج لبه مزدوري ورکړه. اوس د لرګو ترکانان کو سوکراولي او د کمیشن مقرری د عدالتونه د کور اندازه واله نو هغه کمیشن له مزدوري ورکې دي شي. حدیث رب الله سید خدری موږ صحابه روانو په سفر کې نو په یو قبیله د قبیلو د عربو شپور اعلی ناغینم ډوډۍ غوستره نه کړل ته خو هوټل وی رفاق دار چې دا کلی مشو چې ناغي ول د خپل لواج مطابق هرڅ کوشش وکړو خیس پیدا ورته ورونو وسیله او بعض ته وی لو اتیتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا دا خلق چې راغلي دي کدی لورنه لعله يكون عند بعضهم شيء چې بعض کسانو سره صدم وي فاتوهم رال فقالوا يا ايها الرهط ورته وی قبيله اے ډالای ان سيدنا لودغا زمون د کلی مشر چې چلره وسعنا له بكل شيء او د هر شي کوشش ملوک لا به خدته فیدون مسورا انا عند احدكم شيء تاثر معلوم دي شيشا فقال بعضهم نعم لا انجلك ابو سعيد خدری او من سره شيشتا والله اني لارقي مال الدم راضي دا دم په خوانه راغله ها خو بعض شیطانی کلمې پاره باندې کې یا شرکی کلمات یا استغاثه د پیریانو د دیوانو د مړو نه انا روا کار دې فقال ها ولكن والله لقد استضفناكم من تاسنا من المستيا غستا فلم تضيفونا تعظم من المستيا ونكرا فما انا براق لكم رتاسو باندې دم ناچم حتى تجلوا لنا جعلا تسو پورم شکرانا مزدوری ډالنی مخره کړي. فسواله ملاقتين من الغنم یو رمګړو باندې فیصله وکړه دیش ګړي. فانطلق ابو سعيد برغه يدخل عليه چوچو په کول ويقرأ بالحمد لله رب العالمين سورة فاتحه نم شافیم دي. فكانما نشط من عقال اسړې داسې خوشو لکه د باندې چې سړې پرانسي. فانطلق يمشي روان وما به قلبا فغيس تكليف نو جوړ شو. قال فوفوهم جعلهم الذي سألهم عليه هذا كل خلق خپل شکرانه پورا ورکړه فکم چې شرط کې خو دې شو. فقال چروي دا مرګرو نو بعضوي اقسمو دا تقسیم کې دغه دا مرګرو اکثر یو بل سره دغي شرک دغي چې ګټه مکړه خو تقسیم مې. فقال الذي رقا چې دمه چولیو لا تفلوا ما تقسموا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان چې حضور مبارک الله شو هغه تقسو کو اسنه چې دا خراب کړي. فننظر ما يامرنا ګورو چې څه حکم راته کوي. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور لران فذكروا له دا ټول قصه وتوکړه. فقال دته ويو ما ادريك انها رقيه تا ته دا چا خودلو چې سورۃ فاتحه هم دم دے یعنی خیست بات کړه وي د استفهام په طریقه د تعجب. ثم قال قد سبتم ډیر مخکړي اقسموا تقسیم کې وضربوا لي معكم سهما او مالم پکې برخه مقرر کې لکه هغه سوید د ابي قتاده کې واحد رسول مال راوړل چې دا غیر زنه سوداوزي نو دغه شان دلته می مالم پکې سم مقرر کې سودا زنه لاړ شي. فده مبارک خندل چې دا مخې استنباط کړل الله شو کوئی باندې چې دا جزیه وا نو جزیه د مشرکین او د عربو نه غشتي کیږي بل جزیه خو مقدار معلوم دی دیرش ګډه خو هغه نه دی نو دا ټول غلط تعبیرونه ولې کوي. امام بخاری دا په جزیه کې راوړی دی که په دم کې راوړی دی او په اجاره کې راوړی دی الله چله مرای په مزدوره دا کې ورته زه 3 روپے دروازه پیدا کړم نو دا روان او تواه د زرای بلما او وینځه د خادمه کړي چا سره نو نگرانی کوا څنګه چې په بل کار د الله پیسې پیدا نه کی. هذا کفارو نه غشتو نو د مسلمان نه ناروان دا څه کار شته چې کفارو نه راوي آرام او د مسلمان نه راوي دا خو ما ته نه ما
بوت پیبا غلامو او حضور له اخکرو لگاو او مزدوری ولا ورکړه نو د مړی مزدوری روان چا دا یاد لري د دنیا د کارونو لپاره چې ختم کړي هغه پیسې اغشتل په اتفاق د امت روا دي ځکه هغه کې مقصد برکت وي او که د مړي لپاره ختم کوي نو دې کې اختلاف دی اکثر علما بند غني ځکه چې ته په پیسو کې نو هغه مزدوری تعالی روانه خو ثواب دی نو شو نو څنګه تبخي خوشان مرشا سے وې زما دې کې تردد دی ما ته د دریو کتابونو نه جواز معلومیږي وې زه پکې سختی نه کوم زه دې کې پیسې علي نو په حبس د اوقات والی طالب بوزي ال تک پتا خدا ضروري نو یو غنټه دې تیر کړه نو په یو خاص مکان او په یو خاص وخت او په خاص ځای کې چې په مقرر کې نو دې مستحق د اجر په حبس د اوقات سره ده نو په عمل سره نو طالب له مزدوري رواشه خو هغه اصلو ثواب د مزدوري رسی هغه ته د قرآن شریف نه رسی اما خدا چې ځوخ بالا خو چې څوک راشي زه ورته قرآن شریف ورپسې په خپله وایي او طالبان بوځي ډوډۍ ولا ورکړي ځکه صدقه په اتفاق د امت ته رسي خو حرام خطي حکم به مه لګوئ ځکه شبه پکې شته علماو خلاف کړی دم چول روا دی اجازت او نه اجازت دا جدا خبرې دي دا تسلی لپاره یا د دې لپاره چې دا دم صحیح دی که نه صحیح نور اجازت ته ضرورت نشته سورت فاتحه پار وایه ما سره زه که په مار راله څوک راوړي زه پې فاتحه ووایم خدای پاک یې ښه کوي نو سورت فاتحه د مار او د لړم دم دی ګورئ مچه چې بسم الله الرحمن الرحیم دا غینه داسې کوټه راتاو که په لفظنا خدای پاک یې ښه کوي هغه دم به نه وایه چې په معنی نه پوهېږي او الفاظ یې دغې نه پښتو وي نه فارسي وي ده کیڼې پیڼې نو دغې ته منتر وایي منترې به نه وایه او چې کوم کلمات عربي وي شرکي نه وي استغاثه بالاموات نه بالجن نبی کریم باندې استغاثه نه په انبیاو نه په جبریل نه نو بیا وایه په جواز معلومیږي دی په جواز باندې حجام ښکرې لګونکو ته وایي زمونږ په اصطلاح کې حجام نه ته وایي په عربو کې حجام ښکرې لګونکو ته وایي او نه ته هغې حلاق وایي حجام سفارش هم کولی شي لکه حضور مبارک د حجام سفارش کړو وی د باندې چې کوم خراج مقرر کړی دا کم کې بغي معنی دمه د دمه کسب باندې مزدوري والعماد عام وینځو د امام قسم او ته به ګورې د وینځې قسم ته اصلي کسب په دې بل کار کې استعمالیږي نو کاسې وینځه خدمت کوي اوړاغه کې ځای پاکوي هغه روا دی خو دې کسب ته خیال کوه ابراهیم نخعی وای که سړی ویرګیره ښځه راولي چې مونږ کره ویر وکړه نو د ویرګیرې مزدوري بنده ده ځکه ویر بند دی والمغني یا د ډمې مزدوري او ځکه خدای وایي ولا تکرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردتم تحصنا چې په بغا باندې مزدوري بنده ده نو بغا حرامه ده نو هر هغه حرام کار چې شریعت بند کړي د هغې مزدوري بنده ده نو تغنی هغه بنده ده د نیاحت هغه بنده ده طبعا دا ستاجر دا یو جزیه ده یو تاسو مکه اغشته ده په اجاره او یو د متعاقدینو مړ شو زمونږ مذهب کې دا مسله ده چې په یو د متعاقدینو باندې اجاره ختمیږي یو مړ شي دی وایي نه چې کومه نیټې د هغه نیټې مطابق دی زمونږ په مذهب کې ختمیږي خو تیار فصل ته به ګوري فصل به پرې نه وانه نو با باندې د ستاجر ځکه دا ملکیتونه بدل شو ما اجاره کړې د شلو کالو ځمکه او زه مړ شم نو اوس دا پیسې دا عوض خو زما نه دا خو زما د ورثو دی یا د ځمکې خاوند مړ شي نو ځمکه خو اوس د ده نه ده پاتې هغه د ورثو ده نو دا باقي 19 کاله ته څنګه پیدا علم یو سړي 20 کاله دپاره ځمکه ورکړه او دې 6 میاشتې پس مړ شو دا ځمکه د چا ده اوس او پیسې چې اخیستې دي مالک اخیستې نو اجاره به ختم شي پیسې مو واپس ځکه اوس مال د وارثانو دی که وارثان اجازت کوي خپه یا ما په 6 لکه اخیستې ده ځمکه
خو زه مړ شم د 10 کالو دپاره مې اخیسته زما هغه پیسې خو ملک د وارثانو دی نو د وارثانو خوښه ده که وارثان اجاره جایزه کوي نو ټیک ده که وارثان یې بندوي نو په یو د موت د متعاقدینو باندې اجاره ختمیږي. اوس دې د خیبر قصه ذکر کوي. خیبر خو اول زمینداري وه، دویم دا چې د حکومت د طرفه نو حکومت خو ختم نه دی، شخصي نه وه، نو د حکومت چې چا سره معاهده یي تر بقا د حکومته پورې معاهده پاتې. باب استاجر عبدا فما تعهدهما، یو سړي ځمکه په اجاره اخیستې، یو د متعاقدینو مړ شي، یا مستاجر یا آجر. قال مسیرین لیس لاهله ان یخرجوه، دی نشي وښکلی اهل د ځمکې یا اهل د پیسو الى تمام الاجل. وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تملز الاجاره الى اجلها، اجاره بتخبل النټي پوری. وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم حضور مبارک خیبر ځمکه ورکړو په نیمه باندې. نو دا د حضور په زمانه کې و د ابوبکر او د عمر صاحب په زمانه کې دا د بیان دی. ولم يذكر ان ابا بکر و عمر جدد الاجاره، ابوبکر او عمر صاحب اجاره تازه کړې نه ده. معلومه دا شی چې اجاره به وي، دا خو اجاره نه وه، زمینداري وه، خو د حکومت د طرفه وه، نو تر بقا د حکومته پورې هغه به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. باب فی الحواله، یو حواله وي یو کفاله وي. کفاله رستوران وانا حواله وي نقل د مطالبه د دین د یو ذمې نه بلې ذمې ته. په ما د چا قرض وي، زه قرضداري ته وایم چې دی به یې درکوي، او هغه وایي او ټیک ته زه به یې درکوم، ذموار نه حواله شي، نو زه به دا قرضدار ما نه مطالبه نه شي کولی، ده نه به کوي. البته که هغه مفلس شو، هغه حکم د افلاس ولګېد یا مړ شو، نو چونکې حق زما شته، نو زه په محیل باندې رجوع کولی شم. یو محیل دی، یو محتال له وي، یو محال علیه وي، یو محالفي وي. محیل چې چا پې حواله ورکړي، محال علیه چې په چا حواله ورکړي شوي، محتال له چې د چا دپاره حواله او محالفي چې په څه کې حواله. نو باب فی الحواله. وهل یرجع فی الحواله، حواله کې رجوع کولی شي؟ نه نشي کولی چې کومې پورې محال علیه منی او زه به درکو، نو دې رجوع نشي کولی، ځکه نقل د مطالبې د یو ذمې نه بلې ذمې ته راغلی. کفالت کې د دواړو نه کولی شي، ځکه کفالت وایي ضم د مطالبې د دین د یو ذمې د بلې ذمې سره، او حواله وایي نقل د مطالبې د دین د یوې ذمې نه بلې ذمې ته. لکه محال علیه منی او غني وي، نو ته محیل نه نشي غوښتلی، او که هغه مفلس شو یا منکر شو یا مړ شو، نو په محیل رجوع کولی شي. وقال الحسن وقصاته اذا كان يوم حال عليه مليا، که په محال علیه باندې حواله ورکړی شو، هغه مالدار او پرز د حواله ملی معنی غني، نو جاز حواله سیده. وقال ابن عباس، دا یو مثال خی، دا حواله اصطلاحي نه ده. یتخارج الشریکان، دو شریکان په مال کې یو تخارجو کې، تخارج تقسیم ته وایي. هلکه دا دکان دی زمونږ شریکو، اوس جدا کیږو، خو دا مال ته واله او قرضه چې زمونږ په چا ده، نو هغه به زه والم. نو که د چا قرضه لاړه، دی په دې سړي باندې رجوع نشي کولی، خو دا خو حواله نه ده. هغه برار د دکان وي، خو د دکاندار قرضونه وي په خلقو، یو شریک وایي نقد ستا او قرضې به زه وصول کړم. واهل المیراث، یا د میراث خاوندان، یو سړی مړ شو، 3-4 بچي پاتې شو، خو د هغه سړي نقد مالم دی او قرضونه هم دي په خلقو. یو وارث وایي چې قرض به زه وصول کړم، دا نقد ستاسو شو، نو که د چا مال لا فیاخذ هذا عینا، یو نقد والی وهذا دینا او بل قرض والی، فان توالي احدهما، که د یو حصه ختم شو، هلاکه شو، نو لم یرجع علی صاحبه، بل ناغنی شي غوسته، ځکه دی خو په دې راضي شوی دی او تقسیم شوی دی. خو حواله کې چونکې شریکان خو نه دی، ده د نظیر په شکل ذکر کړه چې حواله کې محیل بالکل خلاص شي. خو زمونږ مسلک دا دی که محال علیه فقیر شو یا منکر شو، نو دی د محیل نه غوستی شي. شابه. مطل الغنی ظلم، تاخیر د غنی سړي په ادا د قرض کې ظلم دی. نو چې یا تا سره پیسې وي او په تا قرض وي، نو تاخیر به په ادا د قرض کې نه کې، دا غنی فاعل لخوا، نو تاخیر د غنی سړي په ورکولو د قرض د
دغه کې د خاوند د قرض کې دا ظلم دی. پیدا عتبه احدکم العملیین کله چې حواله ورکړې شوی با حواله ته وي په مالدار باندې فلیتبع دې هغه پسې زی بیا ځکه دې ګناه کې بیا راځي نو چې حواله ورکړې شته قبول مثل الغنی اول معنا دا چې متن مصدر دی او غنی فاعل دی دویمه معنا هم جوړیږي چې غنی مفعول کې باب مثل الغنی ظلم تاخير د قرض د مالدار سره ظلم دی تعالی چا پیسې درکړي دي او هغه مالدار دی او ته به نه ورکې ته یې دی خو مالدار دی زما قرض ته ساجت دی نو چې د مالدار سړي قرض رستقول ظلم دی نو د فقیر سړي قرض رستقول خو من باب اولا ظلم دی نو دی وای چې تاخير چون کې ظلم دی نو حواله تقبل کړه کدی په ګناه کې رانه شي باب نه دا حال عملیه که په یو مالدار حواله ورکړې شو فلیس له رد دې رد کینا یعنی مناسب د چې قبول کی دا قرضدار قرض خاون ومن عد على عملیه او کله چې حواله په مالدار ورکړې شو فلیتبع پسې معناه اذا كان لاحد عليك شيء دا چا پتا چا قرض ده فحالته على رجل تا حواله ورکړه دا په بل سړي مليين مالدار فزمن ذلك منك او قبول کړه حواله چې حزب یې درکو نو فین افلست کته فقیر شوی بعد ذلك فسدينا فله ان يتبع صاحب الحواله حواله خاون پسدي فياخذ عنه دا افلست به ذکر ده ځکه د محیل افلاس او عدم افلاس برابر ده دا کې فن افلاس معنا دی چې په چا حواله ورکړې شوی نه هغه فقیر شو نو دا لفظ فن افلاس فکارو فن افلاس بعد ذلك کدا محالاله فقیر شو بعد ذلك پس حوالينا فله يتبع صاحب الحواله دې اصلي محیل پس رجوع کوي نو یا افلاس کا فده افلاس ده کدا محالاله فقیر شو نو دې محیل پس دي یا فن افلاستا که پتا چا حواله درکړې و او ته فقیر شې نو دې محیل پس تلی شي کوم مسلک دار چې محیل بالکل نخلاصيږي شوافی وای چې محیل حواله ورکړي نو محیل خلاص مونږ وی محیل چې کومه پورې محالاله اقرار کوي چې اوځه به ورکوم او فقیر شي ني نو دې دنه نشي غوسته او هغه فقیر شو محیل ته رجوع کول شي دا زمونږ مسلک ته او زمونږ مسلک وخت کړی انا امام بخاری زمونږ رې خوخه کړی چې په وخت دا فقر د محالاله کې رجوع دی بالمحیل کول شي هغه نه اخلاص انا کفاله او حواله کې دا فرق دی چې حواله کې د یو سړي نه بغواړي چې پچا حواله ورکړي لومبینه به نه غواړي چې څو پورې هغه اقرار کوي او مالدار او کفالت کې د دوه نه غوستې شي زیزی مواره نو مالک نم غوستې شي او د کفیل نم غوستې شي انا حال دین المیت نیتی علی رجل جاده دا حواله فقینه ده او مثال دی اسی یو حواله ورکړی شو د قرض د مړي په یو سړي نو سیدا صدا مړي رشتہ دارانو نه نشه غوسته یو سړی مړ دی په قرض دی او یو سړی پاسې د قرض ټوله پما نو دا خو تبرع ده حقیقت چې حواله نه ځکه مړي خو په د حواله نه ورکړي او د ورکړه نو دې د ورثو د مړي نه نشي غوسته ځکه د ترچا ویلې دي په مړي قرض نه او دې پاسې د قرض ټوله زما په ذمہ نو دې د ورثو نه نشي غوسته انا حواله فقینه ده حواله فقینه ته وي چې جام دې سړی د خپل قرض په چا حواله ورکړي دا خود د تبرع د احسان دی حضور مبارک په قرضداري جنازه نه کوله چې قرض به څوک نه علي یو قرضدار راوستې شوی په د قرض ته یو به په جنازه نه کو ابو قتاده پاسه د قرض به زاده کومې په وفا دی او به په جنازه وکړه دا ابو قتاده د منل دا حواله اصطلاحي نه دا تبرع دی انا دا ورثو د محیل نه نشي غوښتل که مړي ورته دا نه دی ویلې زما قرض ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم بس کوی وقت پښتنی مګنټه کتاب الکفاله ګور چې کوم تیزن د ټورو نه رستو راځي د ټورو نه مخکې ضروري چې ضروري نسوار کوي مردار
کچې ولا زرزان وباس کفاله وای زم د مطالبه د دین د بل ذمه سره یعنی زم د ذمه د بل ذمه سره په مطالبه د دین کې یاد یو حق دا یو اختلافي مسله ده چې کفالت بالنفس صحیح ده کنه په قرض کې او په مال کې هو کفالت صحیح ده خو په نفس کې کفالت شته کنه امام ابو حنیفه یو شته نفس کې دی ته یو سړي قتل کړي او حکومت ته درخواست کوي چې ما پرې ده په ضمانت لس ورځو لپاره یو سړی کفیل شي نو دا کفالت بالنفس صحیح ده خدا چې دنه قصاص نشي اخیسته دی به مجبور کولی شي په احضار د مدعی نو کفالت بالنفس من صحیح وایو او کفالت بالمال انا باب الکفالت فی القرض والدین قرض او دین کې قرض دی ته وایي چې چاله نقد صور کې چې دا قرض والا دا قرض بنا په احسانی او دین هغه قرض ته وایي چې په بیع او په شراء او په معاملاتو کې په هغه لازم شي وصف لازمي وای مې در باندې خرج کړی دی په قرض زمونږ پښتو کې دواړو ته قرض وایي او په عربی کې یو ته دین وایي بل ته قرض وایي او احکام یې جدا دي قرض نقد شي چاله ورکړي دانې وي غنم وي په قرضو نو قرض تبرع محض دی او دین وایي یا هغه پیسو ته چې په یو بیع او شراء کې او په یو عقد کې پته لازم شي نو دی ته دین وایي نو کفالت بالقرض هم صحیح دی او کفالت بالدین هم صحیح دی انا وبالابدان وغیرها کفالت په بدن کې مرادي او په غیر بدن کې زمونږ مسلک دا مجرم په کفالت پر خودش انا وقال ابو زناد محمد چونکه دې کې خلاف نو دې چې کوم جانب خوښ کی دا جانب اقوال نقل کوي وی دی وی د پلان چې عمر سے به مصدق لګلو زکات را جمع کون کې نو چې کوم علاقه ته تل ولته یو واقع وشو هو وقع رجل على جاريه امراته یو سړی واقع شو په وینځه د خزه دا خیال چې خزه على روانه نو دا غي وینځه مروانه حالا چې د خزه وینځه رواني ناغونی ولې شو ناغه خلق رال وی سید دینو په عمر صاحب زمانہ کې هغه تم داسې مقدمه تلوا او هغه په حد نو جاری دا رجم کړي نو وی خمال زموار راواله فاخذ حمزه مصدق والیو د داوینه د رجلنا کفلا واغشتل وی خمال زامنان ماکي مجرم پرې خو زموار ته واغشتل یو درې عمر صاحب ته لیګو چې هغه سوې حتى خدم على عمر صاحب تراغه وكان عمر قد جل له 100 عمر صاحب داسې کیس کې هغه سړی سل دوی والو کني حکم یې درجم او تعذيرا سل دوی وو هغه یې سم ماته مثلا نو معلومه ما چې سل د على روانه نو د شل وینځم روانه چې هغه ورته وی نو دم داسې جل جاری کې په سړی ماته مثلا نو فصدقهم عمر صاحب دغه تصدیق وکړ وعذره بالجهاله او معذور وګڼه د جهالت د وجنه نو دا کفالت بالانفس مجرمو دا سزا رجم ځکه محسنو او زنا وکړه په وینځ رجم نه په سړي اصل د جمی کو وینځ سره وکم وقال جرير ولشت جرير وشت عبد الله بن مسعود توي في المرتدين المرتدين مبارك د مسلمه کذاب زمانہ کې مرتدین وو نو هغه توبه وکړه نو به اوریدل چې یو سړی باندې ویو د مسلمه نومې پکې واش اشهد ان مسلمه رسول الله ناغونی ولشو راوځي شو عبد الله بن مسعود والی د کوفه ناغي مجرمانو توي ضمانت پیش کړ استتبهم نو دې دو صحابه عبد الله بن مسعود توي سه توبه په وباسه ذکر ابو بکر زمانہ کې داسې کیس شو ناغي توبه کله مسلمانان شو بیا بنکو خو زمواره ته واغسته نو توبه په وباسه وکفلهم او ضامنان ته والا فتابوا توبه وکړه وکفلهم عشائرهم داغي قبيله ولا ضامنان کړی چې بیا بنکه نو دا کفالت بالنفس کمال خنو هغه په سزا د ردت جاری کوله پس هغه توبه وکړه بیا بنکه وقال حماد بن اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه حماد بن ابي سليمان د امام ابو حنیفه استاد دی دې ته روایت نه خلقي خو فقه نه خلقي ځکه فقيه د ملت حماد بن ابي سليمان وای چې یو سړی د چا ضامن شو په
ضمانت د نفس کې یو سړي مجرم قتل کړو او هغه دې ضامن شو هغه دغه مړ شو قاتل په خپل مرګ نو دې ضامن باندې څه نشته بس لاره خبره ضامن خلاص نو وای که یو سړی کفالت بالنفس کړو فمات هغه مجرم سړی چې هغه مړ شو فلا شیء علیه فدې کفیل څه نشته دا څنګه چې دنه قصاص لري اجي بچا قصاص هغه مړ شو خلاص وقال الحكم يضمنه حکم سے بوئی ندی ذموار دے خدا قول باید دے وقال لیسا دو دا بنی اسرائیل یو قصر چاگه یو دا یو بلنا قرض آغشتو وی سوک ذموار وی خدای ذموار وی سوک کفیل وی خدای کفیل نو پیسے ورکی دے پا لڑکی کی پیسے والے گلے وی نو دا کفالت فقی نہ دے ذکر خدای خدا چا کفیل کی گی نا آنو سوک پہ حوالہ ورکولیش خدای دا نظیر دا باب نا ذکر کرے وی کفیل دا کفالت بالقرض ویالک قرض در کم ہو کفیل سوک دے وی خدای کفیل نو کفالت پا خوانے طریقہ نا دا سنت تا پا خوانو خلق دے خدا کفالت فقی نا دے ذکر خدای کفیل کی گی نا نشا دا پا دے غرض ذکر کچی کفالت یو طریقہ پا خوانے را روانا مخلصانو نو خدای داغی کرامت سرگن کا اگر پیسے دتا رو رسول پا دریاب کی او باب قول اللہ والذین آخذ ایمانکم دا چاچا سر عقد یمینی نو پا خواہ میراس پا نصب نو بنا میراس پا قوت اسلامیو لیکن چی مہاجرین رالا دلتا مدینی تا نو دا غیف پل رشتداران نو دا انصارو دا دوی زمینس کی چی بچا عقد شو اگر بے وارثو نو بے شریعت را دا غرا غیر میراث پا نصب بنا شو نو دا عقد موالات پالا میراث ختم شو خو بیام وی ولا سور کوئے والذین عاقد ایمانکم فاتوهم نصیبهم اغیلم سور کوئے نو دام یو قسم زمواری و دا یو بلسر انا کنی دا اصطلاحی کفالت نا دے انا مان یعنی دا ناسخ دی دا دویم آیات منسوخ دی والذین او دی تفسیر دا مجموعه بیانای انا بخط چه دا آیات نازل شو اغا میراس پا اخوت معاقده بانده اغا ختم شو انا بے پا آیات تفسیر کی چه داوی والذین آخذ ایمانکم نو آخذ ایمانکم میراس ختم دی فاغیل ورک اخبل برخا برخی نسا مطلب دی نصر رفادت احسان کول خیر خواهی کول او میراث ختم دی وصیت والا کولش انتنا قطعبتو مبارک ویلی چه حلف پا اسلام کی نشتا ان نوی تجدید دا حلف یا آغا حلف چه کم پا دا جاہلیت پا رسم کیو چه دا ظالم سر بے پا ظلم کم معاہدہ کولا زبستا مرگرم آغا نشتا وی اسلام کے اسم حلف تا حضور مبارک زمان پا کور کی دا قریش و دا نصار الناس کے حلف کرو ما من تکفل عن میت دینا کہ شدید دین دا میت نا کفالتو کچیزی موارب فلیس له ان یرجع دی رجوع نشی کولے ذکر دا کفالت اصطلاحی ندے مڑی خودتا ندے ویلے نا قرضداری تا چی دا سڑی زمانا کفیل لے آخو تبرو دا لیکن دا ابو قطعہ قصے اس پا حوالہ کم ذکر کرا اسے پا کفالت کے ذکر کر دا نا حوالہ اصطلاحی دا نا کفالت اصطلاحی اللہ دور مبارک ویلیو پا آخر کال کے قبل کالا مال دا بحرین ناغی جابر تویزا با دمرا درکم و دمرا و دمرا شراغ جابر والا راغ ابو بکر لا ما تا حضور دا ویلی نوس دا کفالت عن المیت شو ابو بکر اگا طول دل ورک خودی رجوع نشکولی پا حضور او دا پا خاندان فمارتوی دا کفالت فقی اصطلاحی ندے دا حضور مبارک وعده دا حکومت دا طرف ہوا چی بیت المال تا پیسی راشی نزبا درکم دا بیت المال بے متصرف ابو بکر صدیقو دا کفالت ندے چکنی دا حضور کفالت دا غشتو پسر او دا غدا طرف ادا کر دا بیت المال دا طرف ادا کر انا ابو بکر صدیق دا جوار دے اصطلاحی دے دا چاپا پنے کنا غلو دا ہجرت کول غسطل ابن دغینا مخیل ورغوی کم خواهد وی دا ہجرت کم وی دستا کفیل رادا
نو په کفارو د قریش وګرځید وې د کفالت د کوم د تبسک سنوي ای خټی ته دی بستا په کفالت کې خو دې بار قرآن شریف نه وي د کوسې مخې ته د بل کوسې مخې ته وي زنانه به ورته ولاړه وي ماشوم یو سوره د خود دا عمل دا معاهده مطابق وکړه بار نه کړ بیا بار کې نه تلاوت شروع نو بیا کفار د مکې لاړې نو دغه نه پسې شراشه ته خو د قوم مشره او دستا معاهده ماته کړی دا یا کفالت خپل واپس والا او یا دې شرط ومني اگر هغه ابوبکر ته وای ما خوستا کفالت کرو او تا ته می دا ویلو یا خو ما خپل کفالت واپس کا یا په هغه شرط عمل کا ابوبکر ورته زما ما تا خپل کفالت والا کړی زما د خدای او د رسول جوار خوښته خدا کفالت اصطلاحي نه ده دا لکه دلته قبایلی نظام کې څوک پچا امان غواړي او پناه کې راشي نو ملک پاسې وي دې زما په پناه کې راغلی دته به څوک سنوي انا نو دام دا کفالت پشان یو قسم ذمہواری دا دستا ذمہواری انا باب جوار ابی بکر صدیق پنائی نیول دا ابی بکر صدیق باہر حضور مبارک او دا عقد کرو دا سید القارع ابن دا غنصارا انا اغوال راغلو دا کفار دا مکیتا وی دا دا پنا زمارا دا دا ذمہواری دا تبسوک سنوی انا فوصله وای چې پیږي په ځب ستا په عبارت نه پیږم قرآن وای سمه الغما دا د زینم دی مخله ورغ ابن الدغنا وهو سيد القارة قارة د قوم نوم دی ښا د بني قارة او مشرو دی انا بستا ګوان د هغې په اصطلاح کې د پناه ځای ته وایي ذموار ته انا کلې سړی څوک د وطن نه وباسي چې فقیرانو امداد کوي او صله رحمی کوي او بوجل خلق له بوج چتای او مل مسیا کوي او نوایب حقو کې دې د خلق امداد کوي هغه وی قریش وی زموږ ستاپنای منو استاد مواری منو خدای ته دوایا انا مر بابا کې مخه ته دن کاڅه جوړ کړه انا پای کې به قرآن وی په فن او د بور سره جوړل نو عربو زنانو ماشومان بورته ولاړو دته به قتل انا حالت بالنفس انا ابو بکر صاحب دا په سرګند تلاوت نشو برداشت کوله دې تا خپل جوار واپس کی یا دې شرط ومني انا ابو بکر ته چې وی هغه زما د خدای او د رسول جوار خوخته والا خپل جوار او دغه ورځو کې به د هجرت حکم راغ رسول الله دې عزت سره د مې راخ انا کني مخکې راځه د حبشې دا ته هجرت دار خدای خودل دي یو خورز مکه د خجر په منځ کې دو خرو دې زما خیال دا چې دا دغه یا معامله خدای را ترستو پته ولګي چې دا مدینه منوره ده نو خلق هغه طرف ته هجرت شروع انا او د حبشې خلک چې خبر شناوي مدینه ته راتل شروع انا ویتا او سلاو کتلا مزه ورته قربان ستاو مېسته چې تاسو اجازه ته شوي او ابو بکر زبتا سره مرګره مې ډېر راخره ابو بکر ځان او ساته د حضور مبارک د مرګتیا نه پاره او به دا دو خانو قسم ذکر چلو میاشتې ولا پانه ورکول دا حدیث ګوره دا مخ کې کفالت عن المیت سره تعلق لري او چرته با جوړ مولا دادل ترست لیکل دي مخکې وکنه با من تکفل عن میت دین فلیس له یریا به دا ابو قتاده قصه ذکر کوي کا ابو قتاده ته حق د رجوع په ورثو نو به خو دې مدین پاتې شو نو حضور په جنازې مون څنګه کوي معلومه ده چې د کفالت کو نه سړی بالکل خلاص دی لکه په جنازه وکړه نه په هغه څه حق پاتې شو نه په ورثو پاتې شو انا نبی کریم باول په قرضداري مون نکاو بیا چې خدای په فتوحات او خیبر و غیره فتح شو مالداري رااله بیا وی چې پچا خرص پاتې زبې ورکوم دا د حضور د طرفه احسانو کني په حکومت د چا قرض ورکول نشتا انا بس آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم
किताब वकाला वकालत हुई हिफ्ज़ तो सातन है हमारा फ़िक़्ह की हुई इक़ामत शख़्स गैरहु मुक़ाम नफ्सिही मुतलक़न व मुक़य्यदन बल सरे द ख़पल ज़ान पज़े उद्रोल पे यौ कार के पटोलु कारनु की या पे बाज़ु कारनु के दे तो वकील और वकालत शरीक शरीक फिर क़िस्मत है शरीक पल शरीक ज़ान सरा वकील मुक़र्रर की ज़द हमारा तरफ वकील पर तक़सीम दा अम्वाल की या पर गैर के लक़ बाने की वक़द अशरक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदा फी हदीही सुम्मा अमरहु बिक़िस्मतिहा हज के ज़ान सर शरीक और बाकी के तवकील करा वकील दा ज़रूर न चे बाराने सड़ी हुई कम सिस की वकील के आगे के दर सर शरीक हम सईदा नगद हुजूर मुबारक माता हुई जुलून द कुर्बानो खैरात का और सरमन है और यो साहबी ला हुजूर मुबारक गड़े वर की विदा तकसीम का यो पातिशो पके नार इज्जत कुर्बानी पे होगा नो में शरीक और में वकील का सलमान हरबी पदारुल हर्ब के रखबल तरफ वकील के या पदार इस्लाम के दार इस्लाम के हरबी नहीं यानी अगर हरबी दी पदारुल इस्लाम की वकील की और दे पदारुल हर्ब के रखबल तरफ वकील की नरावान नावन किताबुल मगाज़ी के अड़ुम्बे हदीस न उमय्या इब्न सफ़वान द बादाम गुल न प्लाम कसा या अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगा वकील खड़े हुए ज़माम वाल से मक्का की सफाई की वकील और दे दागद तरफ पर मदीना के बागुन वकील स्वागिया जेदाद सामान स्वागिया ने का सरमाया दागमाल दौलत अम्मा और सरफा अम्मा का तबशुल का अब्दु अमर जमानम ददा अम्द अमरों पफा बेद इस्लाम नम जमाना के अब्दुर्रहमान आबद का नस्बत अगर सिस्तशिवी चागा माबूद में दून अल्लाह गर्जी दलील का अब्दुल उज़्ज़ा अब्दुल्लाह नुदा हराम दे दानो का आबद नस्बत अगर सिस्तशिवी ची माबूद में गैर अल्लाह नहीं फी हाम दा इबादती पके लका अब्दुल नबी अब्दुल रसूल नुदा नमूना मकरूह दे कदा सिजुने ते नस्बत शिवी न माबूद में दून अल्लाह न पकी हाम दा इबादत न बेजायज लका अब्दुल मुत्तलिब मुत्तलिब खुद सड़ीनुम दागा न चा इबादत करे न पकी हाम शा अब्द मनाफ नुम हराम ने जका मनाफ दा बुत नुम فلما كان يوم بدر خرجت الى جبل لاخرجه حين نام الناس فانصره بلال فخرج حتى قطعنا مسجد الانصار فقال او مية فعل فقال نده فقال فعل بلال فقال بلال وي او مية ابن خلف لا نجوت ان نجو مية آخر او مية ابن خلف زما کامیاب نیم که دیران اخلاص الله فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم امضوا حتى يتبعونا وكان رجلا لعندنا پکی هو الله دا عبدالرحمن ابن عوف پیم پکی خوکڑا دی وی دا راوی منگتا بیدا پخو دلا چی دا داوی کشن اللہ فاغرز امان نسی کی دا حضور مبارک دا ارکلی دا غیو شیر ہوئی کنا هنی انزادک الرحمن فلن لقد ادرکت سارک یا بلال بلال سے بان ظلم دی امیہ بکو دی دا غلام دا موی حد وپا کی کرو پاسو پا گٹو وپا और पगार में गठ भी अलग वाच और आरंभ घर में गठ रजलिए तो था जाते खुरजली का ना وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك على الاثر في ظهر قدمه قال ابو عبد الله سمع يوسف صالح بن ابراهيم واباه صرف او میزان کې صرف کې په وزنونو کې هم وکیل نیویش دا څه اختلاف پکې نشته جزئیات درته ذکر کړي وکیل په بیع صرف کې وکیل په موضوعاتو کې وقد وكله